دعاګانې به د بچي دپاره غواړي او د دعاګانو سره سره به الله تاسو ته د بچو دپاره څه تعلیمات را لیږلي او نبی علیه الصلاة والسلام څه اصول پرېښودي د هغه اصولو په رڼا کې به د دې ماشوم بچي تربیت کې او ما وی چې څنګه د انسان د پیدا کېدو مقصد د الله عبادت دی نو د الله عبادت پر انسان په څه طریقې سره کوي نو د هر یو څیز دپاره خپل اصول د هغې د استعمال دپاره تاسو چې کله بازار ته ورشئ د جامو انځلو مشیناله د هغې سره خپله کتابچه په هغې باندې لیکلي طریقه استعمال هغه انسان وګوري د هغې مطابق هغه مشین کولاوي د هغې مطابق بندی همدغه شان د انسان دا جسم هم یوه مشیندري ده الله دا ستا په واسطې سره ستا را بچی پیدا که د الله د عبادت دپاره او د دې انسان دا جسم یو مشیندري ده د دې سره هم یو کتاب الله راولېږه چې دا طریقه استعمال ستا د جسم د مشیندرۍ هغه مشیندرۍ دپاره طریقه استعمال کتاب الله قرآن راولېږه د قرآن تا ته راوښول انسان را سترګې به څنګه استعمالې د قرآن تا ته راښولی دي ستا غوږونه او ژبه به څنګه استعمالیږي ته به پر خپل زړه کې څنګه تصرف کې دا لاسونه او خپې به څنګه په استعمال کې راولي نو ستا را بچی د الله بنده دی الله ستا نه پیدا کړه خپل عبادت دپاره وس الله د عبادت دپاره پیدا کړه نو پرې والدینو لازم دا دی چې قرآن ته یې کښېنئ چې بچه پرې قرآن کې ته به دا زده کوې چې رب ستا نه څه مطالبه کوي ستا سترګې څنګه استعمال شي ستا ژبه او غوږونه څنګه استعمال شي ستا زړه څنګه استعمال شي ستا دل او دماغ څنګه استعمال شي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته څه اصول ښوولي دي د هغه اصولو مطابق پر دې خپل بچي تربیت کې وس که ستا سوچ دی چې الله ماله دا بچی راکو دا خو یې د دې دپاره راکو چې دی 12 کالو ته ورسي او زه د ده په شناختي کارډ کې 25 سال عمر ولیکم دی زه سعودي ته ولیږم هلته خیر مونځ نه کوي هلته عبادت نه کوي دا خو رب دی له پیدا کړی دی چې دی به زه هغه مزدورۍ له لیږم او ماله به دنیا ګټي الله د دې لپاره دا نه پیدا کړی د دې لپاره پیدا کړی ای مور او ای پلار دې بچي له به دعاګانې غواړي او د هغې سره سره چې کوم دی د دې ماشوم بچي تربیت پکې او بیا چې کله تاسو د خپل ماشوم بچي تربیت وکړو زه دې پورې خبره کوم چې الله څومره رحم دی چې د غرونو سرونو ته تاسو الله تعالی قرا درکړي علما درکړي مدرسې درکړي دي کنه زمونږ د غرونو ساده خلک هغه تخکته د مدرسو پته نه لګي چرته به موږ ماشومان بچي ګرځول الله دل تراوستل په موږ رحم وکړ د دې نعمت بر الله نه ټیم شکر وباسي بهر کیف زمونږ مقصد دا چې را بچی دی له پیدا دی چې دی مال مزدوري کوي الله دی له پیدا کو چې دی زما عبادت پکوي د هغه عبادت طریقې به دا والدین دی بچي ته ښیي نو چې کله تاسو د دې ماشوم بچي د رسول الله مبارک د راوړي تعلیماتو مطابق تربیت وکړو نو بیا واورئ امام غزالی رحمت الله علیه عجیبه خبره لیکلې د زړه په غوږ واورئ امام غزالی رحمت الله علیه وایي چاله چې الله اولاد ورکو او د والدینو د خپل بچي دار شریعت مطابق د یو تربیت وکړ دا د الله عبادت له جوړ کړل او دا ماشوم بچي دا غې نه پس د تربیت نه پس چې کله یو ساخلی والدینو ته یو نیکی میلاویږي یو ګناه د والدینو دا کمیږي نه تاسو د ګنټې ساونه د بچی نشي شمارلې تاسو د منټ ساونه د بچی نشي شمارلې بیا تاسو بر شپېته او اتیا کالو ساونه د بچی څنګه وشمارئ نو څومره لوی غنیمت دی دا ماشومان بچي خو اله چې ته د اسلامي اصولو مطابق تربیت وکې دته به دعاګانې غواړي خبردار بعضې والدین داسي دا خبره زړه په غوږونو سره واورئ دې ماشوم ته دعا د مور پلار دا د دې ماشوم بچي مستقبل چې دی نو دا جوړئ د دې ماشوم بچي آخرت چې دی نو دا جوړئ ماشوم بچي ته چرته به دعا ونه کې دعا به ورله غواړي اسلامي اصولو مطابق پر دې ماشوم بچي تربیت کې زمونږ اکثر ساده خلک
ماشومانو ته خیرې کوي څنګه چې ستا دعا د دې ماشوم بچي دپاره د ماشوم مستقبل صحیح کوي داسې ستا بد دعا د دې ماشوم بچي دپاره هغه زهر قاتل دی دا ماشوم بچی تباه و برباد کوي یو واقعه ذهن ته راله د نبی علیه الصلاة والسلام تفصیلي روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې صحابو ته وایي زنګو کې ماشومانو خبرې نه دي کړي سوا د دریو ماشومانو نه هغه کې یو نبی علیه الصلاة والسلام د جریج یو عابد دی او بزرگ دی د هغه واقعه بیانوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي جریج یو بزرگ دی او هغه جریج بزرگ دا د خپلې معاشرې نه تلی یوه صحرا او په یو غر کې ځان له جومپړۍ جوړه کړې ده په هغې کې ناست دی د الله عبادت کوي کله چې هلته عبادت کوي د پاره د دې د خپل کلي نه هجرت کړی دی چې څوک مې خواله نه راځي ځکه دا لږه زندګي ده چې دا خالص د الله په عبادت کې بسر کم او تیرې کو ځنګل کې ځان لا د خټو نه وړوکې غونته کې جومپړۍ جوړه کړې ده په هغې کې ناست دی د الله عبادت کوي یو ورځ مور خواله وراله چې زه جریج وینم د جریج سره ملاقات وکم د څه خبرې دپاره وراله جریج له کله چې دا مور وراله جریج په نفلو باندې ولاړ دی کله چې دی نفل کوي یو رکات شوی دی بل پاتې دی مور ورته وایي جریجه جریج په ذهن کې راز سوچ کوي چې زما مور وس راله یو 100 منټه به انتظار وکړي ما یو رکات کړی دی او بل رکات به پسې وکم دویم رکات باندې به سلام وګرځوم بیا به سلام وګرځوم چې مور ته سل راغلی مور ستا څه ضرورت دی کله چې ما سلام وګرځو ما وکتل مور تلې ده واپس تلې ده سبا له بیا مور راله زه بیا نفلو ته ولاړ یم نفلو کې یو رکات شوی دی دویم رکات چې دی نو ما ته پاتې دی مور بیا راله وی جریجه ما شاید نن مور لاړه نشي زما انتظار وکي زبر نفل وکم نفل به هم په منځ کې باطل نشي د هغې سره سره به چې کوم دی د مور سره بیا تفصیلي خبرې وکم چې څه راغلی زما مور زړه ته دوک ور ورسېده او مور پتلو کې دا ماته وی جریجه دویمه ورځ مې در عالم تا ماله چې کوم دی نو څه مقرره نه کړه جریجه تر هغه وخته پورې د خدای تعالی مرګ نه راولي تر څو پورې تا ته د زیناکارو ښځو مخ نه یې ښولی د مور د خولې نه خبره ووته ما دې ماشوم بچي تربیت چې ته کې بد دعا به نه کې خیري به نه کې دې ماشوم بچي له د تهجدو په ټیم باندې سوال کوه ربه زما را بچی صالح لوی کې ربه لوی غنیمت دی را زما را بچی په یو سا باندې ما ته ډېر څه میلاویږي ربه که ما د اسلامي اصولو مطابق د دې ماشوم بچي تربیت وکړه او که تا په یو غلطه لار باندې روان که کله کله د والدینو د لاس سره بچي وران شي بیا به وروسته جرمونه کوي هغې کې هم ستا باخیرۍ سره جریج چې کله سلام وګرځو مور نشته مور ورته را خبره کړې وه جریجه تر هغه وخته پورې د رب تعالی مرګ نه راولي تر څو یې درته د زیناکارو ښځو مخ نه یې ښولی جریج هم خفه دی خو د خپلې هغې جومپړۍ نه رانغې هلته په عباداتو کې مشغول دی علاقه کې یوه زیناکاره بدکاره زنانه وه بدکاره زنانه بعضې هلکانو خواله راله ورته یو کار نه کوو ورته وی څه کار دی وی هغه ځای کې بزرګ ناست دی او دا بزرګ ځان ته ډېر دینداره وایي لږې درله دوکه نه کمه نوجوانانو ورته وی دا خو به ته غټ کار وکړي ځکه په دې دور کې زمونږ مفیده مشغله دی چې د علماو توهین موږ وکړو چا پورې لکۍ کړي چا پورې غوږونه کړي چا پټکې راغستی او ګاډي ته یې په سر باندې کړی نوجوانانو خدا را خپل آخرت مه خرابوئ د دنیا دپاره چې کوم دی نو خپل آخرت دا مه بربادوئ نو هغه زنانه وی زه به د دې جریج توهین کوم نوجوانانو ورته وي انعامات په موږ درکو که تا د توهین وکړه لاړه جریج نفلو ته ولاړ دی دا بدکاره زنانه وراله جریج ته وی جریجه زه تاله داسې دعوت در کومه د مخ تورۍ چې زما سره بد فعلي وکړې مخ تور کې جریج ورته په حیا کې وزې که ولې باسم ته ګورې نه زه دې جومپړۍ له خو بدکارۍ له نه یم راغلی ما خو د لږې زندګۍ تصور کړی ما خو خپله علاقه پرېښودې را زه راغلی یم د خدای عبادت کومه دا ته څه وې زنانه دمکي ورته وې جریجه که زما په خبره باندې عمل نه کې زه به چې کوم دی لاړه شم
زبر بل چا سره بدفعلي وکم خو بیا به ګوره الزام په تا باندې لګوم هغه ورته وایي چې خدای ته پاک یم ته په ما 100 الزام ولګوه خو زما د مخې نه اخوا شه. جریج نفلو ته ودرېده هغه بدکاره زنانه راله یو شپونکی دی ګډې سره د شپونکي خواله وراله شپونکي ته هغه خبره وکړه شپونکی ورته وایي چې د خدای نه ویرېږه په دې خوشي ځنګل کې زه د الله ذکر هم کوم زه عبادت هم کومک زه خپلې بیزي هم سره هم دا ته څه کې هغې بدکارې زنانه دمکي ورکړه وی که ته زما په خبره باندې عمل نه کې زه به د بل چا خواله ورشم خو الزام به په تا باندې لګوم. شپنکی ویرېده او د شپنکي نه چې کومه مطالبه کوله هغه مطالبه شپنکي چې کوم دی نو حل کړه. کال پس د هغې زنانه بچی وشو کور کې ورته وی دا د چا نه دا جریج نوم د واغسته وی په هغه جومپړۍ کې چې کوم بزرګ ناست دی د هغه بزرګ خلکو کودالې وغیره راواغستې د جریج خواله ورالل جریج باندې ګزارونه شروع شول د جریج هغه کمره ونړوله جریج ورته وی د الله بندګانو لږ خو راته ووایه څه چل شوی دی وی څه چل شوی دی تا د پته نه ده د هغې بدکارې زنانه زوی پیدا شوی دی استانه جریج په خبره باندې پوه شي چې د هغه پر اوسکنۍ زنانه ده ما یې دمکي را کړې وه وی لږ هغه ماشوم راوړئ ماشوم زما مخکې کېره انشاءالله اوس په پته ولګي چې پلار یې زیم او کبل دی اخو د زمانې ولي اخو لوی بزرګ هغه بزرګ چې کوم دی د هغه مخکې هغه ماشوم بچی کېښوری شو روایت کې راځي چې جریج وله دا خېټه راسي په ګوته باندې وواله وی وایه پلار دې څوک دی د هغه ورځې ماشوم بچی خبرې وسپړ دی ورته وی زما پلاره پلانکی شپون دی چې په پلانۍ علاقه کې بزي سره جریج ورته وی زه خو نه یم که نه وی نه ته خو د زمانې لوی ولی ته خو د الله تعالی عابد ته به چرته راکار کې خلکو ته جریج وی څنګه چل دی خلکو د جریج لاس و خپې ښکلول جریج ورته وی زه چې کوم دی په دې نه یم خفه دا هېڅ خبره نه لري دې راز درته دا ویمه دا پروس کال زما مور راغلې وه زه په نفلو باندې ولاړم زما د مور د خولې نه یو خبره وتېراک چې جریج تر هغه وخته پورې ربه جریج له مرګ مروله تر څو پورې ورته د زیناکارو ښځو مخ نه یې ښولې نو خولې به لږ په کنټرول کې د ماشومانو بچو دپاره خصوصا زنانه د روجماتې په ټیم باندې پخلی کوي کم ټیم چې د دعا د قبلېدو دی کم ټیم چې د خیرو د قبلېدو دی او دا ماشومانو ته خیرې ساورو ته چې کم دی نو خیرې ماشوم ته به دعا کې دا الله امانت دي ستا سره ربه زما د سترګو یخوالی وګرځې ربه زما آخرت او مستقبل پر دې ماشوم باندې جوړ کې د دې ماشوم د بددعا نه به ځان چې کم دی نو حتی الوسط ساتې نیشاپور یو علاقه ده او مشهور محدث امام مسلم رحمت الله علیه کم چې مسلم شریف کتاب لیکلی دی دا هم د نیشاپور د علاقې و د هغې نیشاپور نه یو عالم روان دی هغه عالم وایي زه حج له تلمه کله چې حج له تلمه یو ځای ته ورورسېدم داسې مازدیګری دی مازدیګري کې یو ځای کې جومات ته ننوتم د مازدیګر لمونځ ما وکړه او بیا دا کړکۍ راسې کولاوې دي ما د جومات کې به شپه تېره کړم سهار به ځمه پیدل حج و زه چې دی نو داسې ناست یم بهر چې دی کړکۍ کې ما وکتل بهر قبرستان دی ناڅاپه یو قبر وچاودو او د هغې نه یو کس داسې راوچت شو د هغه د مرۍ نه په بره سر دا د خرو د مرۍ نه په ښکته باندې انسانو درې پیرې اوازونه ولګول درې پیرې اوازونه ولګول او بیا قبر ته ورښکته شو قبر په ده باندې را بند شو ویرېدم ډېر زیات د جومات نه راووتم بهر ته چې کله راووتم ما د خلکو نه تپوس وکړو خلکو تاسو هم ولیدل که رب ماته وښول وی بلکل دا موږ هم وینو دا درېیمه ورځ ده چې دا قبر چې او دا کس ترې راوچتېږي ما یې دا ولې وی د دې تپوس د هغې زنانه نه وکوي مخامخ یو کور و زه ورغلم هغه بوډۍ ته وی بوډۍ وی بچیه را زما زوی دی دا زما زوی داسې دی چې ما کله دا ماشوم بچی په غېږه کې و د ده پلار وفات شو زه یو کونډه زنانه ومه زه لاړم ما به پردي لوښي ما به کورونه صفا کول پردي دې ماشوم بچي له به ما خوراک او رزق ګټو ما چې دی نو دی په جسم باندې بربند نو پرېښودی یو پیره چې کله دی د خبرو شو وګرځېرک او بهر محفلونو ته لاړ دی به د داسې کسانو په مجلس کې ناستو چې هغه کسان هغه دغه نشې والو شرابیانو ما دې ماشوم بچي ته د مور نور څه خبرې خو ماشوم بچي ته په جړا شي ما ته به دی بچي وی مور ما ته چې کوم دی جړا پر یاد مه کوه
وکړه زما ځواني ده پرېږده چې خپله ځواني چې کوم دی ارمان ورېجوم ما ورته بچې قلار شه یو ورځ ما وکتل د دې ماشوم د خولې نه د شرابو بوی تو دی بالکل د شرابو په نشه کې دی ما ورته جړا فریاد شروع کړل دې ماشوم بچي ما ته دا وې مور هر ټیم د خر په شان دې مه برړېږه زه چې راشم د بهر نه ته د خر په شان برړېږې ما ته به بیا د خر په شان نه برړېږې سبا له مرګرو په شا باندې راوړ شراب یې ډېر کړی و مړو مازدیګر ټیم و مازدیګر نه وروسته موږ ښخ که ما ته هغه خبرې کړې دی نن درېیمه ورځ ده قبر وچی او زما هغه بچی راوځي ما ته مور د خر په شان مه برړېږه په خپل سر د خرې او نور انسان درې پیرې اوازونه وکي په دې وجه باندې د خپلو ماشومانو باندې نظر کوئ دا په کم محفل کې ناسي د والدینو د دعا نه پس بله ذمواري دا شوه د دې ماشوم په نشیز برخاست باندې د ده په ناسته پاسته به غور او فکر کې دی د کمو خلکو سره ناست دی دی د چا سره ناست دی بعضې خلک ظاهره سره تا د خو دیندار ښکاري دننه چې کم دی دننه به دا د دیمک په شان تېره دا قرا او نظریه سټي د دې ماشوم بچي په تا باندې حقونه دي ته به ګورې دا ماشوم بچی چا سره ناس پاس دی دا ماشوم بچی د کومو خلکو سره ناس پاس دی نو دا د الله امانت دی زموږ سره دې امانتو کې به انسان خیانت نه کوي اکثر چې ماشومان سمیږي دا هم د والدینو نه د والدینو د پاره صدقې جاریه وګرځي ماشوم چې بګړاویږي هم د والدینو توجه پرې ماشوم بچي باندې نه ځکه دا ماشوم بچی دا یو ساده کاغذ دی پرې چې ته څه لیکل غواړې دا لیکي دا یو ساده باړی او پټېرې دې ته چې ته څه ورکړې هغه درله راخېږئ د دې ماشوم تربیت پکې او بل دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام روایت دی چې هر یو انسان په خپل فطرت باندې پیدا کیږي هر یو انسان چې پیدا کیږي مسلمان پیدا کیږي د کافر بچی مسلمان پیدا کیږي خو کپلار یهودي ورسته یهودي کی د دې کافر بچی دا مسلمان پیدا کی کپلار نصرانی د نصرانی کی کپلار هندوی د هندو کی ورنه الله دا انسان دا په فطرت باندې پیدا کړي هر یو انسان دا په دې باندې پیدا کی چې دا مسلمانی پرې وجه اکثر علما رائے دارې چې د کافر بچی نابالغ مړ شي دا هم جنتی ره ذکر خو ورسته بیا کفر تاوړي دغه په ابتدا کې مسلمانی نو د دې ماشوم بچي درجه کم دی نو فطرت دا اسلام طرف ته خدا ورسته والدین راسي پریدي لکه پټې چې شاړ پریدي نو پرې کې بیا کرکندې راوخیږي پرې کې غنی راوخیږي دا پټې شاړ شي کله چې والدین دا دین طرف ته او قرآن طرف ته راکاږي دا ماشوم بچي هغه طرف ته چې کم دی نو زی او پرې باندې وزتا اوستا د قرآن یو واقعه بیان کوم الله فرمایي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود الله فرمائے قتل اصحاب الاخدود کند والا ہلاک شول وسکند والا سوک څنګه هلاک شول امام مسلم رحمت الله علیه نور محدثینو چې کوم دی روایت راوړي چې کند والا خلق کوم چې الله تعالی هلاک کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفصیلی روایت ہے یمن کې یو بادشاہ د بادشاہ نوم یوسف زو نواز ته هغه یوسف زو نواز بادشاہ د ځان له یو جادوګر او ساحر کتلو هغه جادوګر او ساحر با جادو کو د تبې خبرې کولې چې نن حکومت ته خطر ده نن نشته کله چې هغه ساحر او جادوګر دا بالکل ضعیف شو هغه بادشاہ ته وای یو ماشوم بچی راولا زبر تر سیر او جادو وخیم زکه زما پته نه لګي ز ضعیف یم چې بیا غستا سره دلته او ستاره پر سیر او جادو کوي هغه یوسف زو نواز بادشاہ د یمن هغه یو کسرا وس یو ماشوم راوسته سرکاري خزانه نه پغه باندې پیسې خرج کیږي هغه جادوګر ته کینو ته بچی جادو ازدکه سبا ورځ ودی بادشاہ جادوګری تک هغه ماشوم بچی لړ مې درې مسلمان درې ماشوم زړه کم دی د ابتدا نه اسلام طرف ته مایلې دا ورسته زما استاد الله سنا دا ماشوم بچی چیرې نو دی بګړاو شي الله دې په فطرت د اسلام باندې پیدا کړی ری په د باندې غلط خبره ابتدا کې بدی لګي په د باندې صحیح خبره داخله لګي هغه ماشوم بچی لړ ساحر ورته خپل سیر چیرې هغه خپل قیدی او کلیه خو د هغه سیر را روان دی د حضرت عیسی علیه السلام دور دی حضرت عیسی علیه السلام دور دی او د عیسی علیه السلام مذهب په ټیم کې صحیح مذهب دا د نبی علیه السلام د پیدائش نه او یا کال مخکنه واقعه را هغه ماشوم بچی د هغه ساحر د طرف دی خو را روان دی کله چراغ پرې ځنګل کې د هغه ظالم بادشاہ نه پټ یو عالم ناسته د حضرت عیسی علیه السلام تعلیمات خپل طالبانو ته پټ پټ په ځنګل کې دن نخی هغه ماشوم بچی د طلباو پرې خوا باندې راغی
او بیا د طلباو نورانی مخونه ولیدل د طلباو نورانی چهره ولیدې الله په فطرت دا ماشوم پیدا کړي مسلمانی پیدا کړي د مور پلار د لاس اوس بګړاویږي ساحر طرف ته بوله ره خداغه فطرت خو اسلام طرف ته دین طرف ته مایلو چراغ د طلباو د چهرو ورله خون ورکا مزه ورله ورکړه لاړه استاد تکې ناستو د استاد خلینې د انجیل آیتونه اوریدل هغه ماشوم لډیر زیات خون محسوس شو د عیسی علیه السلام تعلیمات ورته ماشوم ډیر زیات خون او عزت محسوس کا عیسی علیه السلام دین هغه وخت کې حق دینو استاد هغه ماشوم وای استاد زخه مور پلار او دی بادشاہ هغه او ساحر تکې نولې ممات جادو خي خو زه استاد دین از د کول غواړم استاد ورته بچیا مون خدای ظالم بادشاہ نه دل ترا پټ شیو کنه ما خدل ته طلبا را پټ کړي په غلا باندې سبق وایو تکال ته چاته ونوي خو کته زما سره سبق حاصلول غواړي هغه استاد بنه پرېره زکه شاته په پتا وسی تفشیشي بیا به زمونږ را غارون او دا مدرسه ته معلومه کی لہذا التهم زو دلتهم رضا د هغه سایر خواله چې لیټ لاړې بانکو پلار چرته لګلې ما خام چې کله لیټ کور ته لاړې ورته هغه ساحر د ځان سری سار کړو ما په دې طریقې سره هغه ماشوم بچي انجیل زدکې د عیسی علیه السلام تعلیمات زدکې الله د ولایت درجه ته ورسو الله دغه ماشوم نه لوی وری جوړ کو ماشوم را روان دی پلار باندې د خلکو جمع غفیر دی یو غنر راس خلک راغون شوی او خلک کله مخ کې راشي او کله واپس منډه کی وای قتل ماشوم ورته وی سری وی منظره راغله پر لار کې پروت او دا خلک نه اخوات لشي نه دی خوارات لشي منظره چې لغونده کې سر پورته کې خلک منډه کې لارې بند کړي را ماشوم نن بز امتحان او ازمیخ کوما چې دغه مدرسې د دې عالم دا دین حق ته کله هغه راس داغه ساحر چې کوم دینو جادو حق ته راغه او یو غټي راوغسته رب کده دغه راهب د دې عالم دا دین حقي زما پر غټه کې دومره کمال پیدا کې چې دا منظره پاغه باندې ختم شي او بیا داسې غټه گزاره کړه غټه تیز لاړه منظره په ځای باندې مړ شو خلکو ماشوم طرف ته توجه شه دا خلوی کامل ماشوم بچره دغه په یو معمولی کانی باندې د رب نوم واغستو او هغه حیوان چې کوم دې مړ کو خلک رالل ماشوم مشهور شو الله عیسی علیه السلام له معجزې ورکړې عیسی علیه السلام با مادرزاد ړون باندې لاس راخ کو دا کم پیدا شړون بو الله به سترګې ټکړي برګي والا به لاس راخ کو دا هغه به ټیک شو هغه کرامات الله غ ماشوم له ورکړل ماشوم به هم درې خلکو علاج کو یو پیر د هغه زونواس یوسف زونواس بادشاہ یو دوست مرګره د پسترګو باندې ړون دی بل ورځ د بادشاہ خواله راغې بادشاہ ورته وی چې لګ تا خو نظر کار کوي وی بالکل رب زما نظر واپس راوستو وی رب سوکته رب خزیما زکه هغه بدبخت ر خدای داوا کړي وا هغه ورته رب ته نه ته خو یو مجازي بادشاہ رب هغه چې ماشوم منګتو خو ماشوم راوسترا خو هغه ماشوم دی چې ما ساحر تکې نه ولو ماشوم خپل استاد خو استاد رسول الله مبارک فرمای استاد راوغته شو نبی علیہ السلام فرمای یو ار راوړې شو استاد ته خپل دین نه رجوع کا هغه ورته رجوع خونه کوما په سر باندې ار کې خو په خکته باندې ورو ده ماشوم ته زه خو تا داسې نه وجنم طالب زه داسې سزا در کوم چې نور ماشومان ستانه عبرت والی مې دا ماشوم بچي الله پیدا کړی دی په اسلام باندې الله پیدا کړی دی مسلمان پیدا کړی وړوکوالی کې دین د مرغوب دی خو زما استاد کم دی د مور پلار د داسې بے توجه کېدو د وجنه او د داسې غفلت د وجنه هغه ماشوم بچي زمونږ نه بګړاو شي مثال لازمه کې پای کې غنی راوخی هغه ماشوم بچي هغه ته ته رجوع کې خپل دین نه وای زما استاد چې په کم دین باندې تا ورو دو پاغه باندې ما وریبا زبر دین نو نه ګرځم د ماشوم بچي عقیده او نظریه داسې جوړه شو هغه ماشوم بچی تا بادشاہ یوسف زونواس وی یوسف پولیس والا راشي د غر سر تور وخی جوي الته دي تاسو غږی توبه وباسي او کنه وباسي هغه زین را ورغړوي چې نور ما شومان ویني د چې کله د غر سر تور لاس پورته ک ربا هغه راهب عالم چې ماته د عیسی علیه السلام دین خوله رب کاغه په حق باندې رب کاغه شهید شوی ربا پر خلق باندې خپل عذاب راولي دا تبا کې زغه غر کې چې کم دې زلزلہ رااله
زلزلې سره ځمکه وجړقېده هغه خلک کته راورغښتل ګټو کې چې کوم دی نو ریزه ریزه شول مړه شول هغه ماشوم بچی پاتې شو رسول الله مبارک وفرمیل ماشوم بچی بل خوا لاړ ډایرکټ د یوسف زو نواز بادشاه دربار ته ورغېږ هلکه پولیس والا سې شول زما رب چې کوم دی نو هلاک کړل زه یې ژوندی راوستم هغه یوسف زو نواز وایي دی یو کشتۍ ته ور وخېژوئ کشتۍ د سمندر منځ ته کوي د لاسه یې ونسئ ورته وایه توبه وباسي که د رجوع ونه کړه سمندر ته ور واچوئ رسول الله مبارک فرمایي ماشوم بچی نورو پولیس والو کشتۍ کې د ځان سره کېنو سمندر منځ ته ور ورسېدل هغه ماشوم بچي لاس پورته کړل ربه که زما د ځنګل هغه راهب او استاد دا په حق باندې ربه دې تباه کې ما بچ کې چپې رالی کشتۍ الټه کړه ماشوم بچ شو ماشوم لاړ د بادشاه دربار ته بادشاه ورته زما پولیس والا زما رب غر کړل بادشاه ورته وایي ماشومه صرف ستا قتل مې مقصد دی ستا قتل به زه څنګه وکړم ماشوم بچی ورته وایي یو دربار به قایم کې یو ګراونډ ته به ما بوزېږ هلته به تمام خلک راوبلې مجمع به یې د خلکو ګڼه وی ما به یو دنګ ځای ته ور وخېږې هلته کې به یو غشی په خپله لینده کې کېرې دا به ورته وې چې بسم الله رب هذا الغلام د الله په نوم شروع کوم د دې غلام د رب په نوم باندې دا ماشوم ولم ما په قتل کې خلک بادشاه یوسف زو نواز راغونډ کړل ماشوم بچی دا یو بام ته ور وخېږو غشی راواغسته دا وی چې د دې ماشوم د رب په نوم باندې دا ماشوم ولم ماشوم ولګېد ماشوم په هغه ځای باندې لاس کېښودو ماشوم چې کله هغه وفات شو تمام خلکو کلمه وې تمام خلکو کلمه وې لا اله الا الله عیسی کلیم الله یک نشد دو شد هغه د یو کس چې کوم دی نو غور کو تمام محفل چې کوم دی نو کلمه وې اوس پسه کو زه دې پورې صرف واقعه بیانوم چې د دې ماشومانو سینې پاکې ګورې خو د وړوکوالي نه صرف دته دین ور وښیه او کله چې د وړوکوالي نه دته دین ورخو دی بیا پر هغه دین باندې ځان وجني دی بیا بګړاوېدی نه شي نن زموږ سره خلک هغه رجوع وکړي زما بچی پلانو ته واوښ زما بچی پلانو ته واوښ تا په وړوکوالي باندې کم ځای وې تا ورته عقیده او نظریه ولې نه ښووه چې اوس د 500 روپو دپاره عقیده او نظریه بدلوي تا په وړوکوالي کې ورته رب نه دی ښوولی تا ورته محمد رسول الله نه دی ښوولی په دې وجه د دې ماشومانو نه موږ غافل یو ځکه چې کم دی زمونږ دا ماشومان د غفلت شکار شول زمونږ دا ماشومان چې کم دی نو لاړل زمونږ خو دې ورته سترګې وې چې مستقبل کې به دا زمونږ د سترګو یخوالی هغه زمونږ دپاره زهر قاتل وګرځي نو په دې وجه باندې هغه ماشوم بچي په قتل باندې په شهادت باندې خلکو کلمه وې بادشاه یوسف زو نواز خلک راغونډ کړل وس وکم یره چې یوه کنده وکنه هغه کنده کې اور بل کا یو کس راولی د کندې په غاړې ودروه ورته وایه چې رب هغه منې کم چې د ماشومو که رب دا بادشاه یوسف زو نواز منې چا چې وی چې دا یوسف زو نواز زما رب دی هغه پرېږده چا نه منل اور ته ور اچوه بادشاه چې کوم دی نو خلک سیزي مختلف روایت 12,000 یا کم زیات کسان وسیزل یو زنانه راوستی شوه هغه زنانه ته وایي رب چاته وی هغه آسماني رب ته وی کم ته چې ماشوم رب وی دا هغه راهب رب و که دا بادشاه رب ګڼې هغه زنانه وایي زه بادشاه ته بنده ویم زه بادشاه ته صرف مجازي هغه بادشاه ویما زه رب هغه منم چې تمام کائنات وجود ته راوستري د هغې ښځې پرې غېږه کې یو ماشوم بچی دی ماشوم بچی ترې راوالی ور واچوئ ماشوم بچی ورته ورګزار کو د بچي د خولې نه اواز راغی مور صبر کوه مور قدمونه مضبوط کا مور زړه دې چېرته ترک ونه کړي اور نه دی جنت دی الله په هوا کې زموږ نه روحونه والي موږ ته ګورې اور هېڅ قسمه تکلیف نه را رسوي زنانې ور واچوله الله د اور نه لمبه را پورته کړه او د هغې بادشاه تمام درباریانې وسېزل الله فرمایي قتل اصحاب الحدود کندو والا چې کوم دی نو هلاک شول دې پورې ما واقعه بیانولک چې دا ماشوم بچی دته وړوکوالي کې الله وښیه دته وړوکوالي کې مصطفی وښیه دته د دین چې کوم دی نو اصول وښیه دا ماشوم بچی وروسته نه بګړاویږي محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي